استقبال كده كده مرة دي قوة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم دغه قدرمند او عزتمند اجتماع ډېر قدرمند او عزتمند مشر امیر جمعیت علماء اسلام ضلع مالکند زموږ د ټولو کوربه انتهایی محترم مکرم جناب سرزاده خالدان صاحب زموږ مشر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ مقتدر علماء کرام د مختلفو تحصیلونو د اضلاع او ذمہداران ملګري حاضري مجلس زما ډېر قدرمندو او عزتمندو مشرانو دوستانو عزیزانو زه د زندې جماعت د تحصیل جماعت د مقامي جماعت د ذمہدارانو ملګرو ډېر زیات مشکور او ممنون یم چې دوی د جماعتي روحاني اجتماع ته ما ته هم دعوت راکړو زما لپاره یقینا د فخر خبره ده چې تاسو سره په دې مجلس کې شریک یم الله رب العالمین دې زموږ د ټولو دا ناسته په خپل دربار کې قبول وکړي په دغه مجلس کې چې کومو ملګرو خصوصا فرید الله خان صاحب چې په جمعیت علماء اسلام کې شرکت اعلان وکړ هغوی ته د زړه د تل نه په جمعیت علماء اسلام کې خوش آمدید وایم او دعا کوم چې الله رب العالمین موږ ټولو ته په دغه جماعت کې استقامت رانصیب د هغې نه علاوه نن د جمعیت علماء اسلام د خپلو صفونو ملګرو
کومه قرباني کړې ده او راغلي دلته د خپلو زړونه او د خپل منځ لرېوالی ختم کړی دی زه هغه ټولو ملګرو ته مبارکبادي وایم او هغوی په دغه کردار او په دغه عمل باندې دوی ته خراج تحسین پېښ کوم د هغې سره سره زما قدرمنو چې کومو ملګرو د دې ملګرو په نږدې کولو کې کوم کردار ادا کړی دی که هغه د ضلع امیر محترم جناب سراج الدین صاحب ده او محترم جناب فضل حق صاحب ده که نور ملګري دي چې کومو هم کردار ادا کړی دی دعا کوم چې الله ته دوی دغه کردار او دا عمل قبول کړي او الله رب العالمین دې نن دغه اجتماع زموږ د ټولو د نجات ذریعه وګرځي زما قدرمنو حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوو کسانو په یو شي باندې جګړه وي نو هر کس ته دا معلومه وي چې حقیقت کې دا شی د چا دی او زه په دې چې جګړه کوم زه په حق یم او په ګناه بالذات هغه سړي ته په خپله دننه په ډه کې پته وي چې دا سازر یا رومان دا زما دی او که نه دی چې زه دې پلانټي ورور سره په دې باندې نښته یم یا ځمکه ده یا بل څه حق دی نو حقیقت هر سړي ته په زړه کې معلوم وي چې آیا دا ځمکه زما ده او که نه دا دکان زما دی او که نه دی دا کپړه زما ده او که نه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا ورته پته وي چې دا شی زما دی او دا زما حق دی زه په خپل حق باندې صحیح یم خدای د خپل ورور سره صرف هغه اختلاف ختمولو دپاره د خپل حق نه دست بردار او دا خپل حق پرېږدي چې زه خپل ورور سره جګړه نه کول غواړم او د خپل حق نه ورتېر پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په ورځ د قیامت به دا سړی ما سره داسې وکړي نو زما قدرمنو عزتمندو یقینا چې کوم ملګري نن د خپل هر څه نه تېر شوي دي او د جماعت د عزت دپاره او د جماعت د مخ ته بوتلو دپاره یو کردار ادا کړی دی الله رب العالمین دې د هغوی په ژوند کې برکتونه ورکړي او الله رب العالمین دې موږ ټول په ورځ د قیامت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پرېږدي زما قدرمنو جمعیت علماء اسلام زموږ اکابرینو چې کوم جماعت تشکیل کړی دی زما قدرمنو عزتمندو نن په دغه دور کې حقیقت دا دی چې زموږ په خپل ذاتي عمل کې داسې عمل راته نه ښکاري چې الله رب العالمین په دربار کې پېښ کړو چې موږ دا عمل ده او موږ په دې باندې ته وبخښو سوا د جمعیت علماء اسلام د علماو د ملګرتیا چې الله رب العالمین تعالی کو چې الٰه العالمین په دنیا کې د علماو سره او جماعت سره وخت تېر کړی دی دا مو صرف ستا د رضا دپاره تېر کړی دی نو زما یقین دی چې الله رب العالمین به موږ ټول په دې وبخښي زما قدرمنو حقیقت دا ده چې نن جمعیت علماء اسلام کوم کردار ادا کوي او عام مسلمان به هغې ته د سیاست په نظر ګوري ولې دا سیاست لفظ داسې بدنام شوی دی چې هر یو سړي ته ووایي چې دا یو سیاسي جماعت ده نو د هغه دا یقین